السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرم ټول ملګري به ښه او نن زموږ د ګرافیک ډیزاینینګ چې کوم دی څلورم 11 کلاس دی 11 کلاس دی که نه. مونږ چې کوم دی کینوا سره ډسکس کړی مو موبایل فون کې چې دا به څنګه استعمالی نو نن به انشاءالله پریکټیکل یو لوګو او یو چې کوم دی دا به لږ ډیزاین کوو. ټیک شو. بیا چې تاسو پوسټر مینیوز هغه څومره شتونه چې دغه کوئ ډیزاین کوئ نو هغه مونږ په ډیټیل کې چې کوم دی مخکې ویل دي هغې نه ځئ او دلته چې کوم دی اپلای کوئ. بس سمپل طریقه یې دا ده. ټیک ده. نور پکې دومره څه راکټ ساینس نشته. دلته رالم ډیزاین باندې مې کلیک کو دې پلس باندې مې کلیک کو او دلته رالم دلته به سرچ کوم لوګو ما سرچ کړه. صحیح شو. 500 بائی 500 دا هم سره د لوګو سایز راغی. صحیح ده. اوس دا هم سره مونږ لوګو سرچ کړو هم سره ټمپلیټس راغله هماغه طریقه کار دی. صحیح ده. ټمپلیټس راغله. اوس تاسو د چې شي دپاره جوړول غواړئ دا اوس ګوره ګیمینګ لوګوز جوړول غواړئ دلته ګیمینګ دا ټوټل لوګوز راغله مونږ سره. ټیک ده. یا د بل سیس جوړول غواړئ د ټیچ چې کوم دغه دی که نه ټیکنالوجي ریلیټډ یا د ټیچ ریلیټډ هغه دلته مونږ سره ډیزي کې راغله. ښه اوس دا سیزونه چې کوم دی لږ ډسکس کول غواړو مونږ ایلیمنټس مونږ ویډیو په هغې کې ایلیمنټس هم ښه دلته راشئ ایلیمنټس ته اول دلته راشئ ډیزاین کلیک کوو ځم چې یاره زه دا لوګو جوړوم. په دې لوګو ما کلیک کو دا اټومیټیکلی دلته راغله. صحیح شو. دلته زه اوس دا ډیزاین کول غواړم په دې به کلیک کوئ دلته به راشئ دلته ایډټ له ایډټ باندې رالی دا به زه دلته لیکم ما ولیکو آی ډي اس ای. صحیح شو. آی ډي اس ای ټیکنالوجي بس دا بیا په خپل طریقې سره دا خو شو. او زه دا بل ایډیټ کول غواړم په دې باندې مې کلیک کو او دلته زه رالم ایډیټ له ایډیټ باندې مې کلیک کو دا به یقینا لرې کړي. صحیح شو. اخلاص پکې ما ولیکو بس دا کافي دی. بیا ټایم تاسو پکې خپل حساب سره بیا دلته ایډیټ کولی شئ. اوس ریپلیس کول غواړئ دا ریپلیس کېږي هم تاسو وایئ چې یاره دې پسې زه ایمیج پسې زه بل یو ایمیج ولګوم دلته راغلو ایمیج ده آل ایمیجز د ایمیج لګول غواړئ د خپل فون ګیلرۍ نه که نه دلته ویډیوز لګول غواړئ نو هم دلته لګولی شئ. زما چې یاره دغه ایمیجز صحیح یا دلته اپلوډ سیکشنز دلته راشئ اپلوډ کوئ څه ته اپلوډ کول غواړئ نو اپلوډ کولی هم شئ. ستاسو په ګیلرۍ تاسو څه اپلوډ کړي که نه فوټوز له راشئ پکې فوټوز هم لګولی شئ ویډیوز پکې هم چې کوم دی بیا لګولی شئ. دلته دا ویډیوز اپشن راغله بیک ګراؤنډ چینج کول غواړئ بیک ګراؤنډ هم چینج کولی شئ. زم چې یاره بیک ګراؤنډ دې شي په دې کې دا ګریډینټ بیک ګراؤنډ ما ولګوه په دې ما کلیک کو اوس موږ سره هغه بیک ګراؤنډ راغلی. ټیک شو. په دې داسې کلیک کوئ په دې باندې ما داسې کلیک کو داسې بیا دې چې کوم دا ریپلیس په ځای خو مونږ دغه ولګوو. اوس مونږ ووایو چې کلر دې نه هم چینج کېږي افیکټس پکې تاسو څنګه لګوئ افیکټس لګول غواړئ نو دلته افیکټس لګولی شئ. ټیک شو. بیک ګراؤنډ ریموو کول غواړئ بیک ګراؤنډ هم ریموو کولی شئ. زم چې یاره دا یو ولګي دا به هلته اپلای شو. سیوا کول غواړئ کمول غواړئ ځینې سیوا کولی کمولی شئ. بیا صحیح شو. ډن باندې کلیک کړئ اپلک سیوا
افیکټس مې پې ولګو. افیکټس هم وشو. بیا فلټر کول غواړئ، کم یو فلټر کې تاسو دا استعمالول غواړئ هغه استعمالولی شئ. زه چېرې دا فلټر شما بیا دا فلټر ولګوه. ټیک شو. بیا ایډجسټ کول غواړئ، دلته راشئ ایډجسټ له. زه ایډجسټ کوم د خپل سایز ریلیټډ. تاسو بیا په خپل طریقې سره ایډجسټ کولی شئ. دا وګورئ تاسو یې دا کلر به چینج کېږي، را چینج کېږي. صحیح شو. دا ایډجسټ شي. ما دا ایډجسټ کو. ټیک شو. تاسو په خپل حساب سره دلته نه ایډجسټ کولی شئ. فلټر ایډجسټ او کراپ کول غواړئ نو کراپ کولی هم شئ. بیا زم چې دومره شي ما واپس کم کو، واپس مې کم کو، ډن باندې مې کلیک کو، دومره کراپ شو ما سره. بیا چې کم دا یو راغلو په دې سره اوس تاسو داسې کول غواړئ. د دې چې دا کم کلر داسې چینج کول غواړئ د دې نه بیا هاریزنټل او ورټیکل کولی شئ. بیا دلته راشئ اوس انیمیشن انیمیټ کول غواړئ، انیمیټ کولی هم شئ. بیا داسې انیمیشنز پکې هم لګولی شئ. او که لوګو جوړول غواړئ نو په لوګو کې چې کم دی انیمیشنز نه لګي. انیمیشن لوګوز بیا لګي په انټرو اوټرو یوټیوب چې کم د هغې هغه بیا انشاءالله په هغې کې ډسکس کول غواړئ، ډسکس کوو انشاءالله. دا 5.0 دی ټایمینګ بدلول غواړئ، ټایمینګ هم شئ. بیا دلته راشئ، دلته ټرانسپیرنسي تاسو فل کول غواړئ یا کمول غواړئ، کمیږي داسې. ټرانسپیرنسي دی اوس بیخي کمه شوه. صحیح شو. زم چې یاره فل دی راشي، ما ټرانسپیرنسي فل ولګوله. بیا انفو کمنټس دا تاسو وایئ چې یاره دا یو څیز دی چې کوم دی لاک کړی شي، دې کې لاک کوئ او خپل ډیزاین کوئ. هغه شان طریقه کار باندې ما نه خوځي. دلته خپل چې کوم دی دا اخوا دېخوا کولی شئ او خپل کار پې کولی شئ. دا وشو. دې نه بعد بیا راشئ دې مور باندې کلیک کړئ. دې کافي جوړول غواړئ، کافي کولی شئ. کافي دې هم جوړه شوه. هغه بیا فیسټ کول غواړئ، بیا دا ټوټل سیز لاک کول غواړئ، ټوټل لاک کولی هم شئ. صحیح. زه یم چې انلاک یې که اوس موږ سره انلاک شو. مور باندې ما کلیک کو. بیا دې اپلای کلر پیج یا دې چې کوم دی د ایمیج غیره دغه کول غواړئ، دا دې نه بیا کېږي. صحیح شو. زه یم چې یاره دا سینډ ټو بیک کا. صحیح شو. دې چې کوم دغه دی دا سینډ ټو بیک شو. زه یم چې سینډ ټو فارورډ دا موږ سره سینډ ټو فارورډ راغله او دې کې نه دا ایډجسټ کا. چې کوم کلر بیک ګراوند کم کلر و که نه هغه به کې موږ سره ایډجسټ شو. صحیح. دا هم وشو. سینډ ټو بیک، سینډ ټو فارورډ دا قسم وشو. بیا دلته لینک لګول غواړئ، لینک کولی شئ ویب سایټ سره یا د بل څیز سره لینک کول غواړئ، بیا ډیلیټ کول غواړئ نو ډیلیټ کولی هم شئ. کلر اپلای کلر نور کلرونه پې اپلای کول غواړئ هغه پې هم شئ. بیا دې ځای نه ټیک شو. دا اوس مختلف کلر زموږ سره بیک ګراوند کې راغله، بیک ګراوند کلر چینج کېږي. ټیک ده. دا یو لوګو چې کوم دی موږ سره ډیزاین شوه او دا خو ټوټل چې کوم دی ښه. اوس د دې دلته پوزیشن انیمیشنز هم وشو. اوس د دې د پوزیشنز راغلو. صحیح شو. فارورډ زم چې یاره بیک وړی که. ټیک شو. ټاف لیفټ سنټر چې کوم ځای کې تاسو کول غواړئ بس رایټ صحیح دی. دې پوزیشنز هم وشو. بیا دې نه بعد چې کوم دی دلته اوس راشئ. اوس دا ایروز تاسو ته ښکاري بره لاندې اخوا دېخوا دغه به تاسو ته ښکاري اخوا لاړئ هغه سر ته داسې دې پوزیشن چینج کولی شئ. ټیک شو. بیا زه یم چې یاره دا دې لاندې راشي، دا لاندې راغله دې پوزیشن دې ځای نه چینج کېږي. که لوګو چینج کول غواړئ لوګو هم چینج کېږي، که لیکلو چینج کول غواړئ دا هم کېږي. د دې ټولو کېږي دغه شان پوزیشن چینج کول غواړئ دې له به راشئ. زه یم چې د دې پوزیشن چینج شي، لږ مې بره یوړو لږ بره رالو. ټیک شو. دې کې نه دې پوزیشن چینج شو. یو کلاس به کې بل اخلو چې کوم به زه تاسو ته دی چې څومره ډیل یې تاسو ته هغه ووایم. ټیک ده. دې کې نه بیا دا ډاونلوډ کړئ نو انشاءالله ملاویږو بله ویډیوز کې په هغې کې به هم لږ ډسکس کوو. ټیک ده.